دا یاد اوساته چې دا فلسطین کې دا کم اسرائیل دي دا کم خلق دي. په فلسطین کې ظلم کون کې څومره اوسیدون کې اسرائیل چې دي دا د جرمني اوسیدون کې د جرمني حکومت اغي سره سم مسلې رالی نو دی دا غزه نه رو تختیدل. د فلسطین حکومت ته درخواست کومګ لګزم کرا چې پدې کې مونږ اوسېږو. د فلسطین حکومت پتاور د باشنده د اوسیدون کې اغي لازم کا ورکړه اغي پکې اوسېدل. بیا لږ زیات شو به یو کالونه جوړ کړه بدمعشانو اعلان وکوي دا فلسطین خو زمونږ ملک دی دلته خو به حکومت مونږه کو. نو په فلسطین کې مسلمانانو حکومت د مسلمانانو دی د بهر نه خلک راځي او په ملک کې په زور زبردستی یو ځای کې ځان له ملک اخلي او قبضه کوي. دا څومره ظلم دی. زمو ستا کور ته یو سړی راشي یاره زه چارو شړلم او کور کې راله لږه پناه راکړه او بیا لږ وخت والا پناه ورکو او بیا ما سره او تا سره په جګړه شي چې نه دا کور خو زما دی دا ما ته پرېږده. داسې سړي ته مونږ نمک حرامه وایو. تا سره ما څه وکړل او ته ما سره څه کې. نو په فلسطین کې اوسیدونکي اسرائیل د دې څه ملک نشته یاد لرئ. ګورئ ځکه خو پاکستان بشمول نور عرب ملکونه او مسلمانان اغي اسرائیل نه تسلیموي خو کافران دا داسې خلک دي چې دا د دې دا ټول ملتونه چې دا یو دي. ها په دنیا کې صرف دوه ملت دي صرف دوه دین دي یو مسلمان دی او یو کافر دی. بیا په کافرانو کې دنیا د خدای فرقې دي چې کله د مسلمان د کافر د یوې فرقې سره جګړه راشي اټول ورته یو موټی شي. ټول کافران په یو طرف شي او مسلمان یوازي. د دې مثال په اسرائیل په فلسطین کې وګوره. اسرائیل چونکه کافر دي غیر مسلم خلک دي نو د یورپ څومره طاقتور ملکونه چې دی هغه ورپسې شاته ولاړ. ځکه خو زمونږ د پاکستان چې کوم پاسپورټ یې په هغې باندې لیکلي چې په دې باندې هر ځای تتلی شي خو د اسرائیلو چې کومه کالوني د هغې ته نشي تللی. ځکه خو زمونږ قائد اعظم رحمت الله علیه د اسرائیلو مخالفت کړی او د هغې خلاف یې سختې خبرې کړې وې. ځکه نن نومې مسلمان اسرائیل نه تسلیموي. ولې د یو چا کور ته راځي او په زور په هغه ځای کې ته قبضه کړي.